بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عزتمندو انشاءالله خوشاله به. عزتمندو پرون مې فیسبوک یوز کوو نو یو داسې ملګري ما ته ریکویسټ راغی چې ما سره آلریډي ایډ و. هغه ما اکسپټ کو. دعا سلام نه پس ما نه واتساپ نمبر وغوښتو. ما واتساپ نمبر ورته سینډ کو. نو ما ته وی چې یو ضروري کار مې در سره دی. دغه ملګری زموږ پنجابی دی او یو پرایویټ کمپنۍ کې موږ ملازمت کوو. یو ځای ډېر زبردست انسان دی. نو ما ته وی چې لږ ضرورت مې دی. زما خو سوچ دا و چې کیدای شي سوات یا دیر یا زموږ د سایټ ته چکر له راغلي یا شپې له راځي یا د خدا نخواسته ګاډی خراب شوی دی. ما ورته وی جی وای هغوی وی چې لږې پیسې مې پکار دی. زه بهر ملک یم او پاکستان کې یو ملګري مور مې بیماره ده. هغه ته د پیسو سخت ضرورت دی. 2 ورځو کې به یې درکړمه. نو ما خو خدای شته چې د پیسو انتظام ولکوو ځکه چې دا ملګری زموږ ډېر زبردست انسان دی او ما سره ډېر ښه کړي دي. خو وړه کې ماته یو شک راغی چې د ده خو ما سره آلریډي یو آی ډي ایډ ده. ما د هغه زړه آی ډي چک کړه نو په هغې کې هغه ریسنټلي د دغې آی ډي نه سکرین شاټ ایښتی و د کوم نه چې ما ته نوی ریکویسټ راغی او هغه شیر کړی و. بر یې ورته دا لیکلي و چې دا زما په نوم او زما په تصویر باندې چا فیک آی ډي جوړه کړې ده. خلکو ته ریکویسټ وکړي او بیا ترې پیسو ډیمانډ کوي یا نور څه میسیجونه ورته کوي. نو زه خو الله پاک د دوکو نه بچ کړم. د خبرو کولو مقصد دا دی چې نن سبا دوکې ډېرې عامې شوي دي. یو ملګری به ستاسو داسې چې د هغه په نوم به یو بل کس فیک آی ډي جوړه کړي، تصویر به د هغې تاسو ته به ریکویسټ وکړي او د پیسو ډیمانډ به درنه وکړي. نو تاسو جذباتو کې مه راځئ. هسې نه فضول کې ستاسو پیسې لاړې شي. اول تحقیق کوئ او که بیا چاته پیسې لګئ نو تاسو خیر دی لګئ. او د خبرې کولو مقصد دا دی چې زه خو الله پاک د دوکې نه بچ کړم او تاسو هم کوشش کوئ ځان او خپل خپلوان د دوکو نه بچ کړئ. دعا کې مې یاد ساتئ. والسلام.